تاسو د سری وینې په باره کې ډېر واورئ، خو نن درته خبره کوم د سپینې وینې چې د سپینې وینې کار سره جوړیږي څنګه او کمیږي ولې، موږ به یې درته وڅنګه. ګورئ که زه دا ووایم که نه چې د سری وینې سره کېدای شي د سپینې وینې چې کوم دی دا سری وینې نم اهمه دی. اهمه ولې که زه دا ووایم بالکل به مو غلطه نه وي، سره وینه هم اهمه ده ډېره زیاته، خو سپینه وینه هم ډېره زیاته اهمه ده. سپینې وینې ته موږ څه وایو؟ WBC موږ ورته وایو، ډېر خلک ورته وایي وایټ بلډ سیل یا لیکوسایټ هم موږ ورته ویلی شو. خو که کله هم د یو انسان سپینه وینه کمیږي، دې ته کومه بیماري د سپینې وینې کمېدو، نو دې ته موږ څه وایو؟ لیکوپینیا ورته وایو دې ته موږ. او چې کله زیاتېږي هغه ته موږ څه وایو؟ لیکوسایټوسس ورته وایو. لیکوپینیا کمېدل، لیکوسایټوسس زیاتېدل. نو سپینه وینه کمیږي ولې؟ د دې وجوهات څه دي؟ اول راځئ دا ګورو چې سپینه وینه جوړیږي چېرته. سپینه وینه جوړیږي زموږ په هډوکو کې دننه سټیم سیلز کې جوړیږي سپینه وینه. او د دې کار څه دی؟ سپینې وینې کار دا دی که چېرته هم سپینه وینه ستا جسم کې او ستا بډۍ کې په کمېدو باندې شوه، نو ته پوه شه چې ستا جسم کې او ستا بډۍ کې هر قسم جراثیم د داخلېدو کوشش کوي، اوس کې د مړ کولو بیا نشته. د سپینې وینې کار دا دی چې ستا جسم ستا بدن چې کوم دی دا زموږ سرې وینې کې ګرځي ټول بدن کې. خو چې کوم ځای کې پیراسایډ وي، فنجای وي، وایرس وي، بیکټیریا وي، چې چېرته هم د جراثیم مراسیم وي که نه، دا چې چېرته هم وګوري نو د سپینې وینې بیا قسمونه دي، لکه لیمفوسایټ، ټي لیمفوسایټ، بي لیمفوسایټ، نیوټروفیل شو، دنیا قسمونه دي د دې. خو چې چېرته هم دې جراثیم ولیدو که نه، د دې چې کوم قسمونه دي د هر قسم خپل ځان ته کار دی. څوک